نبی صلی الله علیه وسلم مبارک په مجلس کې اعلان وکړ وای ملما ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغله دی وای دې بسوک بوزي چې مهمان نوازی وکي دې بسوک بوزي چې مهمان نوازی وکي د صحابو ډیر فقر او زما محترمو د صحابو ډیر فقر یو صحابي پاسه د ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د الله رسول زبې کورته بوزم ملمه اونې و کورته بوته د ماسخوتن روټه له بوته چې کورته بوته خزه ته وي خزه په کور کې سشتا د خزه د طرف نه جواب راغی دومره کانه پینه د چې د ماشومانو کېږي زمونږ هم نه کېږي ابو طلحه ورته جواب ورکوي وای نن ما د محمد رسول الله ملمه راوستلې دا ماشومان په دوکه باندې اودکا او د روټې خبره کوم موږ بم خوراک ملمه سره نه کوو نو ته دا تدبیر او جنګوه چې دا ډیوا په سچل باندې مړکا زه به تا ته ډیر ووایم چې دا ډیوا ولې نه چلیږي وای مو تا به ورسره هسې کینو دا ملمه به په دې چل موړ کړو زما محترم اوس توجه کوئ خبرې ته وای صحابي ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ چې کله ملمه راوسته شپه ده ماشومان یې چغې وي دا مور یې په دوکه باندې دا ماشومان اوده کوي دا ملمه ورته دا ماشومان ولې جاړي وایي دا بیمار دی جاړي دا بیمار دی جاړي او د کمې مور دا غواړي چې زه بچي اوږې اوده کړم زما ورته که اوږې اوده شي زموږ دا عالم دی که بچې اوږې اوده شي نو مور یې د خوبه راپاسي یو ډوډۍ وله خوله کې ورکوي زما محترم نن هغه میندې چې د محمد رسول الله زما داب د خاطره بچي نار اوده کوي زما محترم هغه ایمان وایي بچي اوده کړه نو ډیوې سره دا کار وکړه چې هغه تار یې پکې ښکته کړه و چې تار یې ښکته کړه نو ډیوې پت پت شروع کړه مړ کېده نو دا ورله غلې غوندې وي دا ډیوه سمومه نو مړه یې کړه نو د ډېر اوازونه وکړه ښځې دا ډیوه ولې مړه ده ولې مړه شوه ورګه بلوم وي اخره کې وایي نه بلیږي وایي د مېلمه سره کېناسته روټۍ خوړه روټۍ خوراک مېلمه شروع کړ چې مېلمه روټۍ وخوړه مېلمه پوه شي چې دی ما سره هسې ناستې تیاره ده زه پوهېږم دی ما سره ډوډۍ ونه خوړه دا مېلمه راغی سحر صبحی دربار نبوت ته راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی د الله رسوله زه خو تا داسې خلکو نه لېږلم زه پوه شم چې هغې ستا د خاطره زما د رب د خاطره بچي نهر اوده کړه او د دې دپاره ډیوه بنده کړه چې د خوراک دومره نه وه ما باندې کانه وخوړه زه یې موړ کړم الله رسوله په خپله نار اوده شو زه پوه شم دا ماجره یې اورېده چې د صحابو دا کار وکړو زما د رب د طرف نه جبریل راغی ډایرکټ د قرآن دا آیتونه نازل شو چې زما رب قرآن کې وفرمایل چې ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه زما رب چې دوی په زما په ذات باندې غیرت وکړو چې ځان نفس اوږې اوده کړو زما د رب په ذات باندې غیرت وکړو د ابتدا د محمد رسول الله والا تر قیامت د سبا پورې تر 1400 سال نه وشو قرآن کې زما رب تذکره وکړه زما محترم ټول څوک سره سبحان الله هغه الله ته دومره خوښ شو دا ولې د الله په ذات باندې غیرت وکړو تاسو ته یو ناشنا خبره کوم یو انسان جهنمی دی جهنمی هیڅ قسم عبادات یې نشته زما محترمو په منځونو کې کمزور دی په روجو کې کمزور دی عبادات نشي کولی زما محترمو نفلونه نشي کولی تلاوت د قرآن نشي کولی لیکن علماء کرام فرمایي د لاس داسې و چې دا سخي انسان و د زما د رب د ذات دپاره غیرت کو د به مسکینانو له خوراک ورکو د به طلباو له خوراک ورکو د به د محمد رسول الله وارثانو له خوراک ورکو زما نبی علیه الصلاة والسلام مبارک جمله وفرمایله چې الصدقة تصد 70 بابا من السوء زما پیغمبر جمله وفرمایله چې انسان جهنمی دی د جهنم اعلان په وشو او د زکات ورکړو د صدقه فقط ورکړو زما رب دا جهنمی باندې ډایرکټ د جنت اعلان وکړو ټول څوک سره سبحان الله زما رب قرآن کې فرمایي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا څوک داسې دی چې زما رب له قرضه ورکړي او زما رب ته ستا او زما مال څه پکار دی زما محترم الله زما ستا په مال باندې څه کوي لیکن الله ګوري ایمان ګوري زما محترم چې یاره دې څه کولی شي او دا زکات ما ووي دا ستا دپاره پیدا ده د چا دپاره پیدا ده دا ستا دپاره پیدا ده یو صحابي راغی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته وي د الله رسول پلان کې کس دی په بحر کې مال غرق شو توجه کوئ زما محترمو ښه وی په بحر کې مال غرق شو نبی علیه السلام مبارک ورته جمله وفرمایله وی دغه انسان به زکات نه ورکړی نو مال یې غرق شو اوس توجه کوئ دې خبرې ته نو خوا کې یو عیسایي ناست وی هغه عیسایي دا خبره اورېده چې ګنې څوک زکات ورکوي نو د هغه مال به بچ کېږي اوس تاسو ته کلمه م ویم که یو کافر هم په دا باندې عمل وکړي کافر یهودي نصراني که هغه په دې باندې عمل وکړي چې مال کې زکات وباسي زما د محمد رسول الله د طرف نه جمله ده چې زما رب به د دا کافر مال محفوظ ساتي ټول څوک سره سبحان الله وایي بیا د مسلمان وایي د نصراني چې دا خبره اورېده د وی چې راشه په دې باندې عمل کوم زکات ورکول شروع کړه په مال کې توجه کوئ او دا خبره هم وکړه که دا دروغ ووته نو معاذ الله دا محمد رسول الله به قتل کو توجه کوي اوس خبرې ته ډېر سخت خلک وو د عربو
و چې کله د زکات ورکول شروع کړ یو پیری پخوا به قافلې تلې نورو ښارونو ته نو د ده اوښان پکې لاړه په قافله کې د دم بلا اوښانو بلا مالو وایي چې مال یې لړه وایي اواز راورسېده چې بی هغه قافله لوټ شوې ده وایي نصراني په سر باندې ویښته ودرېد او تورې تیرکونه را تیرکونه او کاشنې راویسته او نبي علیه صلات وسلام مبارک ته په لار کې کېناسته چې ګوره دا خو دا څنګه پیغمبر دی د مسلمانانو چې د دروغ وي د جمله ویلې وه که کم انسان زکات ورکوي د مال نه وایي زما رب به د ده د مال حفاظت کوي دا خو دروغ دی توجه کوه او ما ووې دا دنیا روانېدي شي خو لیکن محمد رسول الله په الفاظو کې دروغ نشي راته دا خو زموږ عقیده ده انشاءالله الرحمن دا خو زموږ ایمان دی وایي نصراني به نبي علیه السلام ته پټ ناست خو ما ووې د نبي علیه السلام ډېر روب نو چې کله به یې توره رابال کوله ورته به د نبي علیه السلام روب به پې دغه شو نو لاسونه به یې رپېده لاس خو به یې کار نه کوه دا د نبي علیه السلام معجزه وه وی اواز ورته راغی دوه درې ورځې ورته ناست خو وس یې پې بر نه شو وی د ده قافله راله اوښان یې تش راله او هغه مزدوران یې ډېر زیات خوشحاله وي ده چې خپل اوښان ولیدل په قافله کې نور اوښان نه ښکارېدل صرف خپل یې ولیدل دی ډېر حیران شو چې دا اوښان د کوم ځای نه د ما دا اوښان دي خو اواز کړو چې قافله لوټ شوې ده خط راغلی و هغه ورته حضرت ستا د قافلې په دا اوښ کې یو اوښ خپت زخمي شوی وه ټکر یې والې وه بیا ګرځېدی نه شو نو موږ نه قافلې والا لاړه چې زموږ نه مال خرابېږي زموږ نه مال تجارت خرابېږي نو هغې مال یوړو موږ پاتې شو جي نو چې موږ خبر شو هغې مخکې ډاکوان والو موږ وروسته ورسېدو بازار والا زموږ په انتظار و لیکن قافله نه په قافله کې فقط زموږ اوښان وایي چې موږ لاړو په ګرانو دامونو باندې مال خرڅ کړه زما رب دا مال بچ کړ ټول سر سبحان الله وایي اوس توجه کوه وایي دغه نصراني راغی نبي علیه صلات وسلام مبارک پسې توره رابار کړې وه توره یې د کاش نه راویسته د محمد رسول الله په قدمونو کې ور واچوله او دا اواز یې کړو د الله رسوله ته ګواه اوسه زه کلمه ویم چې ته په حق باندې پیغمبر او زما رب یو ذات دی چې زه کلمه ویم چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک محمدا عبده ورسوله هغه انسان او هغه عیسایي زما رب په دې وجه باندې مسلمان کړ ټول سبحان الله دا ولې دا زموږ ایمان دی ما ووې دا به کافر ته هم پیدا رسي چا ته به پیدا رسي چې زکات ورکوي کافر ته هم پیدا رسي ښه کافر ته ما ووې دا مال دا ستا دپاره محافظ دی الله وایي دا ستا د فایدې دپاره کوم یو خو دا مال در دوچن کوم په دنیا کې دوچن کومه څه کې 100 چنده باندې زیات تر کوم او بله دا مې درله جمع کړی دی په آخرت کې دا مې درله په آخرت کې جمع کړی د دې بدله هم درله بره در کوم زما محترم او ډېر کار ته الله په دنیا کې بدله ورکوي